رابطه وکړله خو پته نشته دا به زموږ بدقسمتي دی د پاټک والو چې د سره څوک د دې پاټک د مسایلو څوک تپوس د سره کوي نه. د نن نه یو 2 کاله مخکې موږ د دې لپاره یو 2-3 ځل اجلاس کړی و د بادرۍ صاحب په کارخانه کې عبدالمتین مولوي صاحب او د امیر رحمان صاحب دلو ډېر مشران پکې وو خو پته نشته چې د څه وجوهاتو د وجې نه هغه شی بس د تعطیل شکار شو پاتې شو. د هغې نه وروستو ابرو شاهد بی به دا پوسټ کړی و نو بیا اکبرجان صاحب ما ته وینا وکړه بیا موږ رالو حکمت بی او دوی سم رابطه وکړله خو څوک نه و په هغه ټایم کې او موږ د دې لپاره داسې یو سیسټم جوړ کړو چې بی یو ځای ته به راغونډ شو د پاټک دا ټول مشران به راوغواړو او هغې له به صلاح عمل جوړ کړو او طریقه کار به جوړ کړو. خو نن موږ کامیاب محسوسوو چې چا څه موږ رابطه کړې وه نن په هغې کې تقریبا 2% خلک هم نه دی راغلی. دا زموږ بدقسمتي ده. خو زما خیال دی موږ به خپل تجاویز داسې طریقې سره پیش کړو چې کم ملګری کومه یو خبره وکړي هغه دوباره ریپیټ نه شي نو ټایم به هم بچت شي او هغه کومه خبره چې ده هغه هم په ځي باندې وشي. او موږ به زما خپل تجویز خو دا دی چې موږ سټارټ چې دی دا د خپل ځان نه وکړو آغاز د خپل ځان نه وکړو. که موږ له څوک پټی راکوي خدای دې وڅخه وکړو که نه راکوي موږ د چا نه داسې مطالبه نه کوو. موږ به آغاز د خپل ځان نه وکړو. زموږ تقریبا 28-29 جوماتونه دي د دغه جوماتونو په سر باندې موږ کو 500 روپۍ کدی کو 100 روپۍ کدی کو 5000 روپۍ کدی د خپل ځان نه به آغاز وکړو انشاءالله الله به له وجود ورکړي او انشاءالله دا شی به یو طرف ته لاړ شي. او زموږ د پاټک ډېرې زیاتې مسلې دي خو دا یو داسې مسله ده چې دا په هر کور په هر سړي راتلونکې ده. که د اوبو مسله خو دا 100 کسانو کې به 80 کسانو خپل ځان نه د اوبو سیسټم کړی 100 به پاتې. خو دا جنازګاه دا داسې ده چې دا بالکل د ټولو مشترکه یو غټه مسله ده او د دې لپاره هر ملګری د میډیا په وساتت موږ د ټول پاټک والا ته دا پیغام ورکو او دا ورته یو سوال او منت هم کوو. نن دا شی زموږ نه پاتې شو نن سبا د ځمکو قیمتونه ورځ په ورځ په بر روان دي سبا بیا موږ نشو پیدا کولی. نو زما درخواست دا دی چې څومره ملګري زموږ اواز اوري یا دلته موجود دي د ټول ته مې درخواست دا دی چې په دې شي کې پوره تعاون وکړي پوره حصه والي او زموږ مخیر حضرات هم دا اپیل دی چې زموږ پاټک ډېر پسمانده پاتې دی زموږ سره په دې شي کې مدد وکړي. جزاکم الله خیر.